شانتي سلام کول دا اخلاق او هغه دویمه درجه ده چې بل مسلمان سره فائدہ ده. او بیا واقعا هم د کتاب نه دی خبرې لاندې ذکر کړې ده چې مخکینه زمانہ کې داسې یو تاجر و مالدار کاروبار والو چې هغه به لین دین کول خپل مزدورانو ته به وی چې کم کس چې محتاج وي تندست وي نرمۍ معامله وسره کوه مهلت ولا ورکوي دا قرض به قسطون کې راځي خو معامله وسره دا نرمۍ کوه چې الله ته مخامخ شو الله ته فرمایي چې ته زما د مخلوق سره نرمۍ او د شفقت او د مهربانۍ والا معامله کوي هغې د بدې زړه ستا سره د هغه د نرمۍ معامله کومه زه ستا ګناهونه ما ختم کړم فتجاوز الله عنه الله د هغه نه تجاوز وکړو ډایرکټ په ډایرکټ جنت ته مخامخ. دا د اخلاقو دویمه درجه ده چې موږ خپل ورور مسلمان ته فایده ورسوو. دریمه درجه د اخلاقو دا ده چې موږ خپل ورور مسلمان تکلیف نه هم ځان بچ کړو فایدې سره سره هغه سره د همدردۍ او د غمخوارۍ والا معامله وکړو یعنې مساوات ځان سره برابر کړو. څنګه چې موږ خپل ځان دپاره عزت خوښوو بې عزتي نه خوښوو خپل ځان په باره کې غیبت نه خوښوو د بل ورور مسلمان هم نه دی کول پکار. خپل ځان ته نقصان رسول چې موږ ته څوک راورسي موږ ټول له قار راځي دغه شانتې قار په د خپل زړه کې دا راوستل پکار دی چې بل ورور له هم نقصان نه وکړي. دا د اخلاقو دریمه درجه ذکر کړي کتاب والا او په هغې باندې هم دنیا واقعات ذکر کړي چې اخلاق هم دغه دی چې سړی ته کم څیز د خپل ځان دپاره خوښوي هغه د خپل ورور مسلمان دپاره هم خوښوه. او حدیث دا ذکر کړی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تا هغه وخته پورې 100% کامل ایمان والا مسلمان نه څو پورې چې تا هغه څیز د بل ورور مسلمان لپاره خوښ نه کړي چې کوم ته د خپل ځان لپاره خوښوي. موږ دا هر سړی د خپل ځان لپاره ډېر ښه اعلی ترین څیزونه خوښوي دې چې بل ورور مسلمان لپاره هم خوښول دي. دا د اخلاقو هغه درېیمه درجه ذکر کړې ده چې دا هم د اخلاقو درجه ده او د ټولو نه لویه درجه اعلی ترینه درجه اوچته درجه د اخلاقو دا ده چې ته بل چا له تکلیف هم ورنه کې مونږ اولنې ووي. دویم چې چا ته فایده رسول دا. دریم مساوات. څلورم دا دی چې دا د ټولو نه خپل ځان له په بل ورور مسلمان باندې ترجیح چې ورکړي بل له غوروالی ورکړي خپل ځان پرېږدي بل ورور مسلمان غوره کړي. او دا درجه په اتمه طریقه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کې موجوده او په هغې باندې هم د قرآن کریم دغه آیات ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا واقعات ذکر کړي دي چې دوی خپل ځان له ترجیح ورکوي په نور مسلمانانو باندې خپل ځان یې پرېښودی وي بل نور مسلمان له ترجیح ورکوي. او واقعات دا ذکر کړي ترمذي شریف کې حدیث مبارک دی. یو پیرس سړی راغلی او روټۍ مې نه ده خوړلې خوراک دپاره څه کول پکار دی. نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو کره او دغه شان خپل امهات المؤمنین د خپل بیبیانو کره خلک ولېږل چې خوراک دپاره څه شته هېڅ هم موجود نه و. او بیا نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته وایي دا مېلمه ځان سره کور ته بوځه. چې مېلمه کله کور ته بوتلو دغه ټایم کې د پردې حکم نه و راغلی چې مېلمه کور ته لاړې بیبي نه تپوس کوي صحابي خوراک دپاره څه شته وایي خوراک دپاره خو هېڅ هم نشته لږ خوراک کې د ماشومانو دپاره دی وایي دا ماشومان بس په لوبو موبو باندې کوده به شي او دا خوراک به تیار کړي او ته خوراک به تیار شي خو دا لږ دی ما ته چې ورسره کېږو نه کېږي خوراک. صحابي ورته وایي دا طریقه به وکړو چې کومه ډیوه لګېدلې ده دا به وي او خوراک به ته تیار کړې دی او دا به چې دا ډیوه برابروم دا په څه طریقه باندې مړه کړي او بیا به چې نه دی کې زموږ چې راځي نو داسې خوراک به تیاره کړي لاس پاسې ورسره ولاړه هماغه شانتي د فلان مطابق دغه طریقه وکړه او هسې د هغه مېلمه سره لاس وړقوله راوړقوله لیکن روټۍ مېلمه وخوړله لکه وه د ماشومانو او دې صحابه ونه خوړه نه په خپل وخوړه نه په بیبي وخوړه نه په بچو باندې وخوړله. او چې سهار دا صحابي راتلو جبریل امین دغه آیات مبارک راوړی وحي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دا هغه صحابه دي وستا هغه ملګري دي چې دوی بل ورور مسلمان له خپل ځان باندې ترجیح غوروالی ورکوي. او بل واقعه هم بل کتاب ذکر کړی دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي چې یو صحابي لا یو سړی دا بيزي سر ورکو او هغه چې کور ته راوړو سوچ وکړو چې دا خو زمانه به د خپل ګاونډي رور دا ډېر محتاج دی هغه بل ورکو بل مشهوره واقعه د په اوو کورونو باندې راتاو شو او واپس هغه صحابي له راغی چې کوم ډېر زیات محتاج و لیکن د خپل محتاجۍ مطابق د هغې باوجود بل ورور مسلمان ته دا پاس کړی او بل کور له بل کور له لیکن مستحق ته راورسېدو لیکن ترجیح بل ورور مسلمان. یا فضائل اعمال کې مشهوره واقعه د جنګ ده چې صحابي وفات کېږي او تږی دی
او صحابي بیان کې جماعت اشاره وکړه چې مال وبر راوړه او چې وبر روانې کړې دي پته ته ولګېده چې بل خواته ورور مسلمان دی هغه هم حالت د ځمکدن دی هغه ته کې دی اشاره وکړه دی بل ورور لويسا او صحابي وای دی بل ورور لويسا چې کوم دریم لتلو هغه وفات شو بیا چې بل راځي هغه وفات شو بل راځي خپل طرز ویل راځي هغه هم وفات شوی د دنیا نه تګ لاړې خو لیکن ترجیح بل ورور مسلمان لا ورکړه ځکه کتاب ذکر کړی دی چې دا درجه په صحابه کرامو کې په مکمل تور باندې موجوده نو دا د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین واقعات دي زموږ استاد عمل د پاره چې مونږ هم د اخلاق او د درجه کم اس کم چې دا خو ځان کې راولو چې زموږ د ذات نه زموږ د لاس خونه د جبې نه بل ورور مسلمان ته تکلیف ونه رسي بلکې فائدہ رسول پکار دی او د خپل ځان برابر مطابق هغه حق ورکول پکار دی او څلورمه درجه چې موږ ذکر کړه چې بل ورور مسلمان نه په خپل ځان باندې ترجیح ورکول دا د ټولو نه اعلی ترینه درجه ده چې کله زموږ د اخلاق برابر شي د مون سره د ذکر سره د تلاوت سره علم کامل ایمان ولري کثیر منځونه کو ذکر کو تلاوت کو او روجین سودا دین شتا دا دی خدا د عبادت یو شاخ دی او مخکې مون ذکر کړو د اسلام 15 اهم شعبې دي یو ایمانیات دي یا ایمان په الله پر رسول باندې عبادت دي چې کوم د مونږ ذکر جمعه ترازو دریم د دینه بهر معاملات دي څلورم اخلاق دي پنځم معاشره کې ژوند تیر دا 15 شعبو کې سره برابر وي الله دې کامل مسلمان دي الله دې جنت لو الله دې په یقین بزان شتا الله باندې د فل صراط کل کراس کې او واب وړو کدا نه صرف په مون سره زموږ تعلق وي د مون پورې مونږه محدود یو او باقي ژوند د دین اسلام د شریعت نه بهر وي بیا سماعت دل هو هغه نه ممکن دي استاد خپل جنت ته دا هم نه ممکن دي صرف د الله پر رحم کېږي او د الله رحم په هغه چا کېږي چې کوم د الله په خبرو برابر وي چې موږ ځان د الله په احکاماتو برابر کو یقینا موږ باندې د الله رحم کېږي او د الله پر رحم موږ ټول جنت ته دعا کې الله العالمین راکړي